بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما د اسلامیک وظایف د یوټیوب چینل مینوالو د الله تبارک وتعالی نه دعا ده چې په صحت به روغ یئ او د زندګۍ نه به خوندونه اخلئ. الله مو تل آباد او خوشحاله لره سره زمونږ. نن زه یو د داسې عظیمې مجربې د ناشنا وظیفې سره حاضر شوی یم چې د هغې وظیفې څه ناشنا کمالات دي، ځکه فرمایي چې کوم انسان دغه وظیفه کوي نو ده ته به روزانه یو نوې خوشحالي میلاویږي. داسې عظیمه وظیفه ده او دا داسې وظیفه ده چې د دې په ویلو باندې نبی کریم علیه السلام هم تلفظ کړی دی. فرمایي چې یو وارې علي صاحب په خفګان کې ناست دی، په غم کې ناست دی. نبی علیه السلام ورته ارشاد وفرمایي علي ولې داسې بې سوری ولې خفئ؟ علي صاحب ورته وایي د الله پیغمبره ډېر غمونه راګیر کړی. نبی کریم علیه السلام ورته ارشاد مبارک وفرمایو علي یوه داسې وظیفه درله درکوم نو چې ستا غمونه ختم شي، تا ته خوشحالي میلاو شي. علي صاحب عرض کوي یا رسول الله خامخا راته وښایې. نبی کریم علیه السلام ورته وفرمیل علي سهار او ماښام وایه چې بسم الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. 100 کرت سهار وایه، 100 کرت دا ماښام وایه. که داسې نشي ویلی نو د هر مونځ نه پس 11 مرتبه وایه. د دې په وجه به الله تبارک وتعالی یو خو تا د ګناهونو نه وساتي، بل به الله ډېر خیر او برکت او خوشحالي به درکړي. بل نبی علیه السلام فرمایي کوم انسان دا وظیفه کوي نو الله تعالی به دغه انسان د غم نه هم وساتي، د مصیبت نه به هم وساتي او د هم نه به هم وساتي. علما فرمایي چې دا هم څه ته ویلی کېږي؟ وایي دا هم دې ته ویلی کېږي چې انسان ټینشن کوي، خفګان کوي، خو معلومات ورته نشته دی چې زه ولې خفګان کوم، دا ټینشن ولې کوم. نو علما فرمایي چې کم یو انسان دا ذکر سحر او ماښام روزانه 111 مرتبه کوي، روزانه 111 مرتبه کوي، وایي په دې انسان به دا رزق داسې راورېږي لکه څنګه چې د باران د څاڅکي مسلسل تیز راورېږي. نو دومره برکت د دې وظیفې چې کوم دی هغه دی. نو چې څومره یو انسان د عمل کوي د وسوسو نه، د ټینشن نه به الله تعالی د اخلاص کړي، مصیبت نه به اخلاص کړي. که انسان وایي چې زه غم دی، مصیبت دی، ټینشن دی، وسوسې راځي، نو د هغې دپاره طریقه علما دا ښیي چې ته به روزانه 314 مرتبه دا وظیفه کې انشاءالله د دې نه به د الله تعالی خلاص کړي. بل علما فرمایي چې انسان یو خاص حاجت دی، یو خاص مقصد دپاره وظیفه کول غواړي نو د هغې دپاره به روزانه دا مومن مسلمان 1100 مرتبه دا وظیفه کوي، د لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم 1100 مرتبه روزانه کوي. نو انشاءالله 2 ورځې به دا عمل وکړي، الله تعالی به له مقصد پوره کړي. که 2 ورځې نه نو وظیفه به جاري ساتي د 15 ورځو پورې. بیا علما فرمایي چې انتهایی 2 ورځې دي او د ټولو که سیوا ویلی شي نو 40 ورځې به کم از کم دا وظیفه پوره کوي. نو چې څومره غټ مقصد د دې انسان دی الله تعالی بیا ورله پوره کړي. بل نبی کریم علیه السلام فرمایي چې د یو کم 100 مصیبتونو علاج الله تعالی په دې مبارکه وظیفه کې ښودلی دی. او د داسې وظیفه ده چې د دې ذکر الله تعالی نبی علیه السلام له ورکوي. علما فرمایي یو فیره نبی علیه السلام چې کله معراج ته لاړی نو په دې اسمان کې څه ناشنا غوندې نظارې ولیدې. نبی علیه السلام تپوس کوي د جبریل علیه السلام نه یا جبریل د نظارې او د دومره ښکلې نظارې د څه شي دي، د پانوس د څه شي دی؟ جبریل علیه السلام ورته عرض کوي یا رسول الله دا د لا حول ولا قوة فانوسونه دي، دا دومره مبارک ذکر او وظیفه ده چې په اسمانونو کې دا د فانوسونو په شکل او شباهت کې چې کوم دی هغه بره الوزي. نو محترمو
مسلمانانو ورونو دا ډیره مبارکه وظیفه ده، ډیره زیاته مجربه ده، نایابه ده. د وظایفو سردار ورته ویل کېږي. مختلف قسمه ختمونه دي، نو په کومه طریقه چې بیان شو په دغه طریقه باندې وکړئ. الله تعالی به هم تمام حاجتونه، ضروریات، قرضونه، د کاروبار مسایل دي، د چا د دشمن یره ده، وسوسې راځي، غم دی، هم دی، مصیبت دی، د رزق تنګسیا ده، اولاد نافرمانه دی، دا وظیفه جاري وساته. الله تبارک وتعالی به دومره برکت درکړي، دومره خیرونه به درکړي چې ته به دومره خوشحاله یې، دومره به خوشحاله یې چې ته به چې الله ماله خو ته په دنیا جنت راکړه. نو انشاءالله اوس موږ له اجازه راکوي تر دره روانې وظیفې پورې. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.